بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کتابونه یو ناشنا واقعه لیکي. یو کشتیبان او ملاح دی. هغه وایي زه د سمندر او دریاب په غاړه ولاړم. په دې کې څه ګورم چې یو انتهایی مزیدار خوبصورته بزرګ زما خواته راغی او ماته ووی چې ما به د خدای د رضا دپاره د دې دریاب نه پورې باسې. ما ورته وی چې بالکل پورې به دې باسم. دی وایي ځان سره مې کشتۍ کې کېنو او د دریاب نه پورې وتو. چې پورې وتو نو ماته وی چې تا ته یو امانت حواله کوم، یو کار او یو ډیوټي راته حواله کوم، دا به وکې؟ وی ما وی چې جی حضرت بالکل وبکم. وی راته وی چې سبا د ماسپښین مانځه نه پس به دې ځای ته راشې. د دکه ونې لاندې به زه مړ پروت یم. زما نه به کپړې وباسې، غسل کفن دفن به راته راکړي، جنازه به راله وکړي. او دا کم زما چې کپړې وغیره کونټۍ وغیره دا تا سره پاتې شي نو دا به سنبال کېدی. او چې دې پسې هر کله څوک راله او زما نوم یې درته واغسته، زما فلانی نوم دی، نو دا به هغه ته ورکړي. دی وایي ما خپله ډیوټي کوله او د بزرګ دا خبره مې یېره شوه. په سبا مې د ماسپښین په ځای مازدیګر رایاد شو. مازدیګر مې ځان ور ورسو ورغلم چې ومې کتل هغه بزرګ بابا عمک کشان د ونې لاندې مړ پروت. دی وایي غسل مې ورته ورکړه، کفن مې ورته ورکړه. چې څنګه مې د هغه کفن وغیره تیار کړه، په دې کې د اوز و قوز و څه ګورم چې نه ګورم، د دنیا مخلوق انسانان د هغه جنازې ته راله. جنازه د هغه وشوه عظیم الشان او عالی شانه، او اکه ځای کې د هغه ونې لاندې مونږ دفن کړو. دی وایي هغه سامان مې ځان سره راواغسته، د هغه کپړې څادر وغیره، او رالم کور ته. شپه شوه چې سحر را پاڅېدم، یو هلک راغی زمونږ دروازه یې وډبوله. ما پیژنده دا هلک چې و دا ډمتوب به یې کو، ستار به یې غږو، ګانې بجانې به یې وي. وی ما ته وی چې تا سره یو امانت دی، هغه امانت راکړه. وی ما ورته وی چې څه امانت؟ وی چې فلانی د فلانی زوی بزرګ تاله یو امانت درکړی دی، کپړې جامې یې درکړي دي، هغه ما ته حواله کړه. وی ما ورته وی چې حواله کوم یې درته، خو اول راته دا ووایه چې په دې څه کې او دا څه معامله ده. وی هغه وی چې بس نورې خبرې پرېږدوه، خو دا راکړه. وی ما ورته وی چې نه در کوم، اول به راته الوې. وی هغه راته وی چې بیګا مې ټوله شپه پروګرام او میلس وکړو، ستار مې وغږو، ګانې بجانې مې ووې. او د سحر چې لاړم خپل کور ته، بس د زړه دنیا مې بدله شوه. اوده شم او په خوب کې راته وویل شي چې فلاني سړي له لاړ شه، هغه سره ستا یو امانت دی، هغه ترې واخله، د ډمتوب دا کارونه پرېږدوه، فلاني بزرګ او ولی مې وفات کړی دی او د هغه په ځای ستا نه خپل ولی او خپل دوست جوړوم. لاړ شه د ولایت جامې واچوه، د بېهودګۍ او د ډمتوب دا جامې او لباس ترې لرې کړه. لہذا دکه زما معامله ده. بس رالم، دا ملاح او کشتیبان وایي جامې مې وله ورکړې. هغه زما په مخ کې خپلې جامې وباسلې او دغه جامې یې واچولې. ما ته وی چې زما را جامې لرکه چاله خیراتي او صدقه ورکه. او دکه هلک چې کوم دی دغه بزرګ والا جامې واچولې او لاړه په خپله مخ. دا کشتیبان وایي زه ډېر زیات خفه شوم چې ګوره د قسمت ته وګوره، ټول عمر ډمتوب وکړو، ډایرکټ یې ولی جوړ شو، بزرګ ته جوړ شو، زمونږ خوړه ستړی شو. دا څنګه چل دی؟ او په دې پریشانۍ کې ومه چې د شپې مې خوب ولیده، د الله جل جلاله دیدار وشو. الله جل شانه راته فرمایي ولې ته خفه چې ما یو بیراه، یو گمراه،
یو ډم او خراب انسان خپل ځان طرف ته راوسته او د الله او خپل ولی او دوست می جوړ کو په دې خبره باندې ستا خفګان دی الله جل شانه راته فرمایل چې زما فضل سره سم نه دی چې په چا باندې فضل وکم رحم په وکم کرم په وکم نو دا غکایه چې کم دی پلټاو کما پسات کې دوزخی وي او پسات کې جنتی ولی او د الله دوست جوړ شي